کړي، ما ته په خېټه وږی نه پاتې کړی، ما ستا دپاره کوششونه کړي، ما خپله زندګي هغه په ځان ګرانه کړي، ستا زندګي مې په تا باندې حسانه کړي. او ای بچیا اوس تو تندې ترې وکې او تو سترګې ما ته ورانې او تو ما ته څه وې چې تو زما نوکر یې. نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې یو بچي شکایت وکړو، وی د الله رسوله صلی الله علیه وسلم وی زما پلار زما مال خرج کوي او زما نه تپوس نه کوي. بچی په هره زمانه کې وی زما پلار زما مال خرج کوي او زما نه تپوس نه کوي. حالانکه شریعت هم دا دی چې د بچي خپل ملکیت وي نو پلار له تپوس پکار دی. خو نبی علیه الصلاة والسلام په پلار پسې پیغام ولګو وی رایولی چې کله هغه پلار ته چا ووایي چې نبی علیه الصلاة والسلام غوښتلی او ستا نه څه تپوسونه کوي، وی په څه معامله کې غوښتلی یمه؟ وی په دې معامله کې غوښتلی چې بچي ستا شکایت کړی نبی علیه الصلاة والسلام ته چې زما دا پلار زما د اجازت نه بغیر زما مال خرج کوي او زما نه تپوس نه کوي. نو چې کله هغه صحابي د نبی علیه الصلاة والسلام په خدمت کې حاضر شو، نږدې راغی نو جبریل امین راغی. جبریل امین وحی راوړل نبی علیه الصلاة والسلام ته ووی وی حبیبه صلی الله علیه وسلم وی الله پاک فرمایي چې د ده دا مقدمه به وروسته واورې، امره د مقدمه مه اوره، د ده په دې زړه زړه کې داسې اشعار ووې وی اول دې تپوس وکړه چې ما ته هغه اشعار ووایه. خو چې دی په لاره تلو نو په زړه زړه کې د ځان له څه اشعار ووې او عربیان خو په شعرونو کې ډېر تکړه وو. نو چې کله دی راغی نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی داسې چلو که چې مقدمه خو به دې وروسته واورمه، خو اول لا ته هغه خپل اشعار ووایه چې تا په زړه زړه کې ووې. هغه وی د الله رسوله وی زه دا ګواهي کوم اشهد انک رسول الله، زه دا ګواهي کوم د الله رسول ته د الله رسول یې. زمونږ بار بار ایمان تازه کېږي ځکه چې دا شعرونه زما په خوله نه دي راغلي، دا ما په زړه زړه کې ویلي، خو ستا رب تعالی د هغې خبرداری درکړو. نو وی د الله رسوله ما په زړه کې څه اشعار ووې ډېر عجیبه اشعار، او هغه اشعار خو د عربۍ اشعار دي ډېر اوږده دي، زه به یې خلاصه بیان کړمه. وی د پلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې د الله حبیبه صلی الله علیه وسلم ما چې کوم اشعار ووې نو د هغه اشعار دا دي، خلاصه یې دا ده چې ای زما بچیه چې کله تو پیدا شوې نو ما د ځان لپاره زندګي پرېښوده، چې کله تو پیدا شوې نو ما د ځان لپاره زندګي پرېښوده، ما ژوند تا له تېر کړی. او چې کله تو ماشوم وې نو ستا د یوې خندا دپاره ما شپه روح کړی چې زما بچی به وخاندي. او وی چې کله تو بیمار شوې نو یو سر ته به دې مور ناسته وه او یو سر ته به زه ناستومه او ټوله شپه به مونږ ژړل چې ناجوړه نه شي، بیماري سیوا نه شي، مړ نه شي. نو وی ټوله شپه مونږ په دې باندې تېره کړې. او وی بچیا وی چې کله زما لاسونه کمزوري شو ستا لاسونه طاقتور شو، چې کله زما خپې کمزوري شوې ستا خپې مضبوطې شوې، او کله زما جسم ضعیف شو نو ستا په جسم کې طاقت راغی، او چې کله زما قوت ختم شو نو ستا قوت کامل شو. او ای بچیا چې کله زما ملا ټیټه شوه ستا ملا سیده شوه. نو داسې ډېر اشعار دي، خو بیا په اخره کې وایي چې ای بچیا دا دومره غمونه ما ستا دپاره تېر کړل، دا دومره محنتونه ما ستا دپاره وکړل، ما ستا دپاره ګټه کړې، ما ته په خېټه وږی نه پاتې کړې، ما ستا دپاره کوششونه کړي، ما خپله زندګي هغه په ځان ګرانه کړي، ستا زندګي مې په تا باندې حسانه کړي. او ای بچیا اوس تو تندې ترې وکې او تو سترګې ما ته ورانې او تو ما ته څه وې چې تو زما نوکر یې. یعنې ما خو دا خیال و چې بچیه زه ستا پلار یم، خو ستا دا سوچ دی چې زه ستا نوکر یم. نو ما دا خپله ټوله زندګي چوټلا وکړه چې زه په غلطه وم. زما خو دا خیال و چې زه د دې بچي پلار یم، خو نه زه پلار نه یم، زه د ده نوکر یم. خو ای بچیه په شعرونو کې خپل بچي ته وایي وایي ای بچیه که پلار دې نه یم که نه نو ای ګاونډي خو دې یم که نه، که پلار دې نه یم بچیه جو ګاونډي خو دې یم که نه. نو خلک د ګاونډي نه تپوس نه کوي، خلک د ګاونډي نه تپوس نه کوي چې ستا ته څه ضرورت شته، تا ته څه شکایت شته، تا ته څه تکلیف شته. نو وی بچیه څوک د ګاونډي نه تپوس نه کوي،
نو بچیه که پلار دی نیم نو گاونډي خو به دې یم که نه. نو دا اشعار هغه ووې او د نبي علیه صلات وسلام سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې، سترګې ښکته نیولې وې. نبي علیه صلات وسلام جړل او چې کله هغه پلار هغه خپل فریاد ختم کو، ډېر ښکلي اشعار دي، ډېر دردناک اشعار دي. زمونږ په الفاظو کې بلاغت نشته چې مونږ د هغې تصریح وکړو. خو نبي علیه صلات وسلام چې سترګې اوچتې کړې نو هغه بچی د دې ګریوان نه ونیو او یو جټکی ولا ورکړ او هغلته یې کښېل کړو. ویې فرمیل اذهب انت مالک لابیک، زه ستا مال او ته ټول ستا د پلار یې، زه ورکېږم. زما عزتمندو نن د دغې مال د وجې نه په بچو کې د مور او پلار ادب ختم شو. نن د مال د تقسیم د وجې نه خوږې خوږې رشتې برباد شوې، ختمې شوې. ولې؟ هر یو سړی هغه خپل طلب او مطالبه حق ګڼي، شریعت ته څوک غوږ نه ږدي.